खबर दें आपको, रावलपिंडी और पेशावर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। पुलिस मुकाबले में इंतहाई मतलूब मुलजिम आदम समेत 3 मुलजिमान हलाक हो गए। कार्रवाई की मजीद तफसीलात लेंगे अदनान तारिक से। बताएगा अदनान। पेशावर पुलिस और पिंडी पुलिस ने जो है वाकैंड के इलाके में एक बड़ा अहम ऑपरेशन किया है और एक अहम कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि निजी हाउसिंग सोसाइटी में जो है 3 घंटे तक एक ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें पुलिस मुकाबला जारी रहा, जिसमें पुलिस को मतलूब 13 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब मुलजिम इश्तिहारी जो है वो आदम जो है उसको पुलिस मुकाबले के बाद यहाँ पर हलाक कर दिया गया है। 3 घंटे तक जारी ये ऑपरेशन रहा है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पेशावर पुलिस को 13 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब मुलजिम आदम और इनके 3 साथी जो है वो उनको हलाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ पुलिस से बताया जा रहा है कि मुलजिम ने न सिर्फ इस मुलजिम ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी पुलिस को आवाम को बराह रास्त धमकी अमेज जो है वो बयानात देता था। जी बहुत शुक्रिया अदनान तफसीलात के लिए। चिटिट नकड़म हाग से चक्सर यम वलाड़ स्ता जबर खिलाफ लकदगर यम वलाड़ او تر کومه چې خپل حق در نوا نخلم واګدارا تر هغه به د سترګو کې خنجر یم ولاړ. دوستانو تاسو ته ښه پته ده چې ادم بیګا ویشتی دی. ادم د څه وجې لاړو؟ ادم د خپلې خولې د وجې تللی دی. د ادم غوندې ښه اخلاق او د ادم غوندې ښایست، د ادم غوندې باډي او د ادم غوندې ګرځېدل د چا پلار به وکړي. دا ویډیو را سره وګورئ او بیا راځو خبرې کوو. خو دا ویډیو د ادم را سره وګورئ تاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم صدر اکبر خان او تاسو ګورئ پېښور نیوز. نن به خبرې کوو د ادم چې کوم بیګا په پولیس مقابله کې په پنډۍ کې ویشتی دی. ادم سره بېشماره دولت و، بلا ګاډي ور سره ډېر صفا سوتره به ګرځېدو. په بدماشانو کې به دا ډېر ښایسته صفا سوتره به ګرځېدو. یو خپل سټایل یو، خپل ټیک ټاک پې کولو، خو چې لاړو د خپلې خولې د لاسه لاړو. د چې کله د کارخانې له اور ورته کو او کارخانه وسوځوله او بیا د ده ویسونه راغل چېرې دا کارخانه ما سوځولې ده، زه به دا کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم. ټول دنیا ورته نصیحتونه وکړل چې داسې مه کوه، دا خپله خوله دې هم کلا ده هم بلا ده. خو ده به ماغه وایي چا به له مشورې غلطې ورکولې. د غلطو مشورو د وجې او د خپلې خولې د وجې دا نن انجام شو. نن یې وویشتو. ډېر ښایسته ځوان و، الله ور یو ښایسته باډي ورکړې وه، یو ښه ښایست یې وله ورکړی و، ښایست سره وله اخلاق یې م الله ښه ورکړي و. خو په د یو څو خبرو د لاسه خپل ځان له وکړو او ځواني مرګ د دې دنیا له لاړو. اوس به ورته دواګانې کوو، الله دې وبخي. خو باقاعده چې دا نور کوم ټیک ټاک باندې راځي نو دی ته یو څو خبرې کوم، دی دې غوږونه پرانیزي او واودري. دا اوس هغه وخت نه دی، دا 2025 دی. څوک چې چاله دمکیانې ورکوي چې زه به دې ولمه، زه به دې ګاډي کې ولمه، زه به دې کور کې ولمه، زه به دې لاره کې ولمه، نو دا ځان له کار ګوري. هېڅ هم د دې خبرو نه جوړېږي. د چا چې خپله دشمني دې ساتي، چا سره چې نالګي د خپل ځای دې ساتي، بل غریبانانو له دمکیانې نه ورکوي، د غریبو سره د چیړ نه کوي. کم سړي چې غریبو له دمکیانې ورکړي دي، کم سړي چې غریبو سره چیړ کړی دی، هغه ډېر زر سر خوړلی دی. بله خبره دا میډیا نه ده، دا ستا د پانسۍ ذریعه جوړېدی شي. تاسو په دې میډیا راشي او پرې تا وکړل، مونږ دا وکړل، مونږ دا وکړل، مونږ داسې کوو، هغه څه کوو.
یا به در سره 2-3 ټوپکې وي یا به 15-16 کسان وي یا به در سره 70 کسان وي 100 کسان هم در سره وي خو یو خبره واوره د الله پاک ګزار له ځان ساتئ که د الله پاک ګزار وواړئ سر تندی به مو نه لګي بل سټیټ له چیلنج مه ورکوئ سټیټ سره چیلنج ورکول غر سره ډغره واله سټیټ له چیلنج مه ورکوئ او خپلې دشمنۍ نه پالئ او په دې میډیا باندې خلکو له دمکینې مه ورکوئ چې دمکینې ورکوئ دا به محال وي چې څنګه د ادم بالکل د دې له پرهیز وکئ او خپل کار سره کار لرئ خپله دشمني پالئ او غریبو خلکو له دمکینې مه ورکوئ الله مو خوشحال آباد لره په لوی الله مسپارم والسلام